السلام علیکم زیم سبحان 30 مرلې یو زبردست بنگله موږ سره راغلی د خرڅ لپاره موجود ده ګیس سهولت ورته موجود دی د بجلی سهولت موجود دی انتقال په لاس دی او په پوخ روډ باندې دا بنگله واقع ده او بالکل شهر سره نږدې ده آبادیانو منځ کې ده د ویډیو کې تاسو له زه د بنگلې باره کې پوری ډیټیل درکوم دا ویډیو تاسو پوره وګورئ د ویډیو کتونه پس تاسو بیا موږ سره په دې بار موبایل نمبر رابطه کولی شئ او کوم ملګری که په ټیک ټاک باندې دا ویډیو ګوري نو په ټیک ټاک کې په بایو کې زموږ کانټیکټ نمبر موجود دی دا یو زبردست بنگله موږ سره د خرڅ لپاره موجود ده د دې سایز دی 30 مرلې د دې انتقال په لاس باندې دی ګیس میټر ورته لګېدلی دی د بجلی میټر ورته لګېدلی دی او مخې ته پوخ روډ تیر شوی دی ښه د آبادیانو منځ کې ځای دی او شهر کې دننه دا کور واقعه دی داسې غټ کورونه په شهري علاقه کې د خرڅ لپاره کم تر میلاویږي ټول کور لنټري کور دی په خښته کې جوړ دی ټایلز ماربل کار پکې بهترین شوی دی خو کولو لان دی پکې برآمده ده پکې د لرګي کار پکې هم ښه ایون شوی دی د دې کور لوکیشن هم تاسو ته د ویډیو په اخره کې وښیم دا کور 400 کې د ریلوے سټیشن ګراوند او د غنی خان روډ ترمنځ واقع دی نو که تاسو ته غنی خان روډ ته وځئ نو هم بالکل په 2-3 منټه کې وتی شئ او که تاسو ته ریلوے سټیشن ګراوند 400 طرف ته وځئ نو هم تاسو 2-3 منټه کې پیدل تللی شئ څنګه چې موږ لاونج ته رادننه شو لاونج کې تاسو کتی شئ ښه سپیشیس لاونج دی ښه کولو دی هوادار لاونج دی او د لاونج نه بیا کمرو طرف ته ډایننګ روم طرف ته او بیډرومز طرف ته ټولو طرفونو ته دروازې لګېدلي دي ټي وي لاونج کې بیا اوپن کچن هم دی او ښه کافي کولو کچن دی بیا دا د ټي وي لاونج سره هم اټیچ واشروم استعمالی دی شي او بل ماسټر بیډروم دی دا ماسټر بیډروم سره هم دا واشروم استعمالی دی شي دا واشروم هم تقریبا د یوې کمرې د سایز واشروم دی دې سره بیا ډریسنګ دی او اخواته ماسټر بیډروم دی دا هم تاسو ته ښیم د کور کې ټوټل 15 کمرې دي او په 15 کمرو کې 2 کمرې چې دي پوره غټ هالونه دي دا د کور ماسټر بیډروم دی ښه سپیشیس بیډروم دی دې سره بیا اټیچ دا ډریسنګ دی او ډریسنګ پسې بیا څنګه تاسو ته هغه واشروم خو دغه واشروم دی ډریسنګ کې هم ښه ایون کوالټي کار شوی دی او ښه هر یو څیز د المارۍ پورې پکې کمپلیټ دی دا بنگله مکمل تیار مکمل کمپلیټ ده ډیمانډ د دې انتهایی مناسب دی 1,80,00,000 روپۍ د دې بنگلې ډیمانډ دی او چونکې ته 30 مرلې ده نو دلته که تاسو ځمکې د ریټ معلومات کوئ نو 4 لک روپۍ فی مرله دلته د ځمکې قیمت دی تاسو خپله راشئ ویزټ وکړئ د دې معلومات د ځمکې وکړئ چې دلته څه ریټ چلیږي او بیا د هغې نه پس د آبادي تاسو وګورئ نو بالکل دا ښه مناسب قیمت باندې ده او زبردست د نقشه باندې جوړه شوې ده دا بنگله او کار پکې ټول کمپلیټ دی فینش ده 3 کمرې دا شوې بیا دغه هال دی او بیا یو هغه ماسټر بیډروم دی دا ډایننګ ایریا ده مهرباني کوئ صرف غرضي کسان ویزټ دپاره راځئ ځکه د ویډیو کې موږ پوره ډیټیل ویلي چې دا کور دونه مرلې دی ګیس شته بجلي شته لاره شته نکاح شته پوره تفصیل موږ په دې ویډیو کې بیان کوو د هغې نه بعد که هغه کور یا پلاټ ستاسو ذهن ته پروزي او تاسو وایئ چې دا زموږ دپاره ټیک دی نو بالکل موسټ ویلکم ویزټ دپاره راځئ خو زیاتر کیسونه داسې کیږي چې کس راشي کور وګوري د هغې نه پس چې دی ویزټ وکړي هغې نه پس وایي چې نه دا 15 مرلې کور دی زموږ 10 مرلې پکار دی چې ستاسو 10 مرلې کور پکار نو په دې پیج موږ د 10 مرلو ویډیوز هم ورکړي که ستاسو 3 مرلې پکار د 3 مرلو ویډیوز هم ورکړي تاسو بیا هغې کې ګورئ د هغه کور ویزټ دپاره راځئ نو موږ ته به مساني تاسو ته به مساني او چې د چا کور نه هغوی ته به هم تکلیف نه دا واشروم د دې 2 کمرو ترمنځ د دوانو کمرو سره استعمالی دی شي دې روم سره او د دې نه پیله چې کوم روم هغې سره هم استعمالی دی شي او دا خبر زه دعوې سره کولی شم چې انشاءالله ستاسو دپاره چې زه څنګه ویډیوز جوړوم تفصیلي چې د لوکیشن نه واله د کور د یو کمره یو واشروم او ګیر چاپیره ټول ایریا زه تاسو ته وښیم د هغې نه پس بیا صرف او صرف د ویزټ او د ستاسو د خپل ذاتي معلومات د هغه ځای باره کې او د قیمت فاینل کېدو خبرې پاتې کیږي په دې کور کې 15 کمرې ټوټل ډایننګ روم د هغې نه علاوه 3 واشرومونه یو ښه کولو کچن او ښه سپیشیس ټي وي لاونج
او د 4-5 گاڑو د پارکینګ ځای. د دې 30 مرلې بنگلې ډیمانډ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. په دې کې به په موقع باندې خبره اترې کیږي انشاءالله. د 30 مرلې بنگلې سره بالکل دیوال په دیوال 20 مرلې یو حجرم ده. هغه د کور سره بالکل ټچ ته که هغه ورسره څوک اخلي نو د هغې ډیمانډ دی 1 کروڑ روپے. په هغې کې هم یوه غټه کمره ده، یو وړه برامدن ده پکې او یو واشروم دی پکې. د هغه هم تاسو ته د ویډیو کې ښیم. دا د کور نه د حجرې طرف ته ګیټ هم لګېدلی ده، تاسو کتی شئ. دا ورسره هم خرڅېږي، د 1 کروڑ روپے ډیمانډ دی. دا هم تاسو ته د ویډیو کې ښیم. د بنګله کې د وینټیلیشن دپاره د دې آبادۍ نه ګیر چاپېره خو کلو کلو لارې دي، تاسو کتئ د ویډیو کې. دا د بنگلې فرنټ ته مخ ته دا پوخ روډ د ګیس میټر په لګېدلې دی، بجلی میټر په لګېدلې دی او غټ نه غټ گاډي وته کلو وردنده کیدی شي. مخ ته په خو کلو گیټ لګېدلې دی. دا مخ ته دا روډ دی، دا سیده دا روډ غنی خان روډ طرف ته وته دی او تقریبا 2 منټه یا 3 منټه پیدل فاصله ده د غنی خان روډ ته. تقریبا 250 میټر به دا د غنی خان روډ نه دا کور را دننوي. که د بل طرف تاسو ته زوخم دا ریلوی سټیشن ګراوند چارسدې طرف ته تللی دی او نوشهره روډ کوم ځای کې چې پی ټی سی ال د غټ استن د مخامخ په تاسو ته ویډیو کې ښکاریم دغه طرف ته دا روډ تللی دی. بیا دا 30 مرلې بنگله ده او څنګه تاسو ته مو ورسره ټچ دا یو کنال دا حجره ده. که دا ورسره څوک اخلي دی 1 کروڑ روپے ډیمانډ او د 30 مرلې بنگلې 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ډیمانډ. دا د حجرې ته موږ را دننه شو. دا حجره کې مخامخ برآمده ده او 2 کمرې دي. په دې کې یو وړه کمره ده، یو کمره غټه ده او ورسره یو واشروم دی او اوپن کچن دی. د کوم ملګرو نور کورونه یا پلاټونه پکار نو زمونږ په دې پیج باندې نور ویډیوز هم موجود دي. تاسو هغه ویډیوز کتئ شئ، د هغې نه پس بیا موږ سره رابطه کولی شئ. دا ویډیو ځان سره لازمي شیر کړئ او زمونږ دا پیج ځان سره فالو کړئ چې زمونږ د پیج په تھرو تاسو ته پراپرټۍ متعلق داسې قسمي ویډیوز ملاویږي. والسلام.